السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کاتین کې څنګه استای؟ امید دی چې په خیر سره وستای. الله تعالی دا تاسو په خیر او عافیت سره وسود. نن د تاسو په مخ د المنځه طریقه بیانېږي چې د عید د المنځه طریقه څنګه دو. په د دغه المنځه طریقه داسې دو چې په ټولو نه اول نیت ضروری دی، چې نیت وکړو سره چې یاره زه که په زړه سره وکړې که په ژبه سره وکړې دوه سره کافي دي. خو بهتره طریقه ده چې په زړه سره هم وکړې او په ژبه باندې هم بیان کړې. په ژبه څرنګه بیانوي او داسې یې چې نیت مو وکړه د زړه د خلوصه 2 رکعته د عید الفطر یعنی د کام عید المنځ کوه او د دغه امام تر چټ مخ مې د قبلې د شریفي په طرف شپږ جوتای تکبیرین سره الله اکبر. دا د نیت عام نیت داسې نیت هم کوای شي چې زه د لمونځه نیت کوه د عید الفطر د لمونځه نیت کوه دغه امام تر چټ مخ مې د قبلې په شریفي په طرف الله اکبر. یعنی مطلب چې کوم څرنګه ها تاسو کولی شئ خو دا الفاظو پسې بیان کړي. پانه بعد چې کله تاسو نیت خو وکړه پانه بعد الله اکبر امام چې کله د الله اکبر وکړو تاسو ورسره یعنی لوسینا چکې غوجینا پره او بیا و لوس وتاړئ یعنی د نومه تر لوند یو لوسینا ومنځئ. په دانه بعد یا امام و ثنا ووایي. ثنا یعنی مطلب سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غیرک. دا چې پیرا کو پانه بعد بیا دای درې جوتای تکبیرونه چې موږ اول نیت کړی و د لمونځ چې شپږ تکبیرونه وي 3 تکبیرونه په دغه شی دای بیایي. هغه څرنګه وایي چې دا یو امام چې کله الله اکبر وکړو لوسینا پوس چکو ورسره مقتدیون ها چګاوي وي غوجینا ته چکړل پانه بعد وي کیس پرېږدي یعنی دا یو تکبیر شه پانه بعد دوام تکبیر بیا دا لوسینا پورته چکو الله اکبر بیا و لوس پرېږدي 2 تکبیرونه شول. درم تکبیر شو بیا دا لوس چکو او په درم تکبیر باندې و دا لوس لکه باندې وکړو د نومه تر لوندي. په دانه بعد امام قرات وکړو یعنی سوره فاتحه او ورسره یو سورات هم ملاو کړو. په دانه بعد چې سورات ملاو کو کیږي رکوع ته لوټ شي په نارمل طریقه سره چې لکه نور وخت کې لمونځ څرنګه کیږي په دغه رنګ د یو رکعت په دغه رنګ پیرا چې 2 رکعت د ارچک شي په مخ خدای بیا قرات شریکو یعنی سوره فاتحه ور سره کوئی یو بل سورات ور سره ملاو چې دا کله وکړو پانه بعد 3 یعنی رکوع نه مخ شي 3 تکبیرونه به بیا دي چې رکوع ته یا سړی تللی نه وي په دانه اولی 3 تکبیرونه دي. هغه څرنګه دي چې کله قرات امام ختم کو پانه بعد دای وایي چې الله اکبر لوسو په دغه رنګ پرېږدي یو تکبیر شه پانه بعد بیا لوس چکې تکبیر سره تکبیرو هم یایي الله اکبر دوا ور د لوس پرېښول 2 تکبیرونه وشول. په درم تکبیر باندې بیا لوس چکې الله اکبر بیا به پرېږدي دا 3 تکبیرونه شول. څلورم تکبیر چې کوم دی هغه د رکوع د پوره وي یعنی لوسو پوسو غوجینا ته نه چکوي بلکې سیده و فورا هغه ته لوټ شي رکوع ته یعنی الله اکبر دغه سره رکوع ته لوټ شي. دا شول د 2 رکعاته پیرا کولې طریقه. چې کله رکوع ته لوټ شي بیا ستې نارمل طریقه باندې میز پیرا کې د 2 رکعاتو پیرا کې. په دانه بعد امام 2 خطبه وایي 2 خطبه اورېدل دا واجب دي. په دانه مخشو په جماعتانه نه درمه دا واجب دي. دا چې پیرا کې پانه بعد دا وي نور چې کوم مبارک بدای وي دا هم یو بل ته سره ورکې خلک په خوښي شو شریک شي. دا طریقه و د لمونځه د عید د لمونځه طریقه چې څرنګه نیت تاړې څرنګه تکبیرونه کوي دا طریقه وه. دغه په عید نه مخکې خلک ته شیر کړي چې خلک ته ارسونتیا پیدا شي. موږ تقریبا داسې کوم دی چې دغه لمونځه طریقه معلومه نه وي حالانکې دا ډېره انتهایي کمزوري خبره ده چې چاته د عید د لمونځه طریقه نه وردرېمي. خو خیر بهرحال انسان کمزوری دی دغه خبرې په عید نه اولي خلک ته شیر کړي. خلک مو نورې ویډیو کسي فاضل ویډیو کسي خو چې دا به ویډیو وکسي تاسو علم یوه تاسو په ذریعه سره د علم فایده وشي خلک ته ورورسي. نو دا مو اپیل نه درته چې خلک ته شیر کړئ چې خلک ته د عید په لمونځه شي ارسونتیا وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.